یو حدیث وای مرتا ګوره مونږ او تاسو په سکولو کې په کالجو کې او په غټو غټو تعلیمي ادارو کې دا ساينس نن سبا مونږ او تاسو ډېر یادو په ساينس مخکې لاړ ساينس هر څه معلوم کړه نن یې د مور په خېټه کې بچای معلوم کړه آلات په وجه چې دا مذکر دی او دا مؤنث دی نن یې ازما استا په بدن کې د بیمارو تشخیص مو کړه چې دا بیماری دا فلان دا او دا ساينس ارث معلوم کړه ساينس د ارث ښکاری را شیخ المحبوب علیہ السلام مبارک وګورئ دا دې زمانه ساينس او داغي ایجاد قسم دے دا حضور مبارک د کمال یو جلک دے جلک سے بس علامہ زرقانی فی شرح المواهب باغی کی یو حدیث مبارک راوړي کمال یې کړه دی حدیث څنګه راوړي چې نن به خلک ډېر داوی کا چې څوک سپوږمۍ ته وخاته او الته چې څه معلوماتو هغه حاصل کړه او په آلاتو په ټیکنالوژي باندې دا ولید او دا یې ظاهر کړه او دا یې ښکاره کړه علامہ زرقانی فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث روایت کړي زما محبوب دومره کمال والا دی زما محبوب دومره شان والا دی نبی علیہ السلام فرمایي ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن الى يوم القيامه كانما انظر الى كفي هذه پیغمبر علیہ السلام سے فرمائی او دا کله وای 1445 سال مخکې وای صحابو تاسو څه وای چې ما ته د دنیا نخکاری ما ته ځمکې اسمانونه نخکاری ما ته جهنمونه او جنتونه غوندې نخکاری ما ته غوندې عرش عظیم وغیره نخکاری صحابو ان الله قد رفع لي الدنيا ما ته خدای پاک جل جلاله دغه ټول کائنات روشت کړی دي پیغمبر علیہ السلام فرمایي فانا انظر الیها زدغه دنیا ګټ ګټ ته ګورما زدغه دنیا شیشي ته ګورما طرف طرف ته ګورما صرف موجود نه و الی ما هو کائن الی یوم القیامه چې په دغه دنیا کې تر قیامت مازیګر پورې څه کیږي هغه الله ماته ښودلی دي زور ته ګورما یا رسول الله مبارکه دنیا تم ګوري چې په دنیا کې څه وي هغې تم ګوري چې په دنیا کې تر قیامت مازیګر پورې څه کیږي هغې تم ګوري څنګه ورته ګوري کانما انظر الی کفی هذه حضور مبارک فرمایي قسم دی دغو ټولو شیانو ته داسې ګورمه لکه انسان په لاس کې چې خپل ارغوي ته ګوري حضور مبارک داسې راته ښکاري داسې کانما انظر الی کفی هذه دا ټول دنیا را تخکاری دا اسمانونه دا ځمکې دا عرش عظیم کرسی بیت المعمور او الی ما هو کائن الی یوم القیامه چې د قیامت پورې څه کیږي حدیث الفاظ دي امر را تخکاری دا سره تخکاری لکه زه چې خپل لاس ته ګورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي